بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، د نن هفته وړاندې په نوښار کې یو خبر مخې ته راغلو، ډېر یو دلچسپ خبر هم و چې هلته یوه جینۍ وه او هغه د هغې جنس تبدیل شو او د هغې نه هلک جوړ شو. هغه اول هیرا عثمان وه او اوس چې کوم دی نو هغه حسن شاه ده. د هغې په کور کې چې کوم دی نو جشن دی، د علاقې خلک، د هغې دوستان، د هغې رشته داران، د هغې د سکول ملګري ټول راځي او هغې ته مبارکي ورکوي. او دغه چې یو خلکو ته یو نوې غوندې واقع ښکاري چې په کور کې اول جینۍ وه او اوس چې کوم دی نو هغه هلک شو. نو د هغې په اړه باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو موږ سره، چې د دغه چې کوم شرعي څه حیثیت دی، د دې سره سره چې کوم آئیني کوم د هغې حیثیت دی، او دې سره سره چې کوم ډاکټرز دي هغې میډیکل د دې په اړه څه وایي، په دې باندې نن پروګرام کې به موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي مفتي عبدالغفار قادري صاحب چې هغې مذهبي اسکالر دي، د هغې سره سره سیف الله محب کاکا خیل صاحب چې هغې ماهر قانون دي، او ډاکټر آصف شاه صاحب چې پلاسټیک سرجن دی، هغې به هم موږ د ټلیفون د لارې جاین کوي. ګران کتونکو، د دوی سره به خبرې اترې کوو، خو موږ په نوښار کې د دغه حسن شاه کور ته تللي وو، د هغې سره موږ خبرې اترې کړې وې، د هغې د فیملي سره زموږ خبرې شوې وې، د هغې د رشته دارانو سره هلته چې کوم خلک راغلي وو. اول زو لږ هغه خبرې اترې اورو چې هغه حسن شاه په خپله څه وایي، بیا به راځو په هغې باندې به خپل ډسکشن کوو. بالکل جی، راغلو نوښار ته. دلته په یو داسې کورنۍ کې دا وخت موږ موجود یو چې دلته یو عجیبه غوندې خوشحالي په دوی باندې راغلې ده. په دې کور کې یو ماشومه وه چې د هغې نوم هیرا و، او د هغې نه پس قدرت چې کوم دی نو هغې باندې یو احسان وکړو. دغه ماشومه چې کوم ده نو هغې اوس د هغې نه هلک جوړ شوی دی، او د هغې چې کوم دی نو اوس د هغه حسن شاه نوم چې کوم دی نو هغه په دې باندې ایښودی دی. د دې نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې د دغه کله نه خبر راغلی دی مخې ته. نو په ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو خلک راځي د دوی سره دا خوشحالي چې کوم ده نو هغه سلیبریټ کوي. د اوس هم په دې وخت کې هم دلته ډېر زیات خلک چې کوم دي، د دې رشته داران، د دې علاقې خلک چې کوم دي نو هغه د دې سره موجود دي، او دغه خوشحالي چې کوم ده نو هغه د دې سره سلیبریټ کوي. موږ سره هغه ځوان حسن شاه دا وخت موجود دی، په خپله موجود دي، د هغې ترونه هم موږ سره موجود دي، د هغې رور او نور فیملي ممبران هم موږ سره موجود دي. نو د هغې سره به موږ خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه هلې؟ صحت مزاج هم ښه دی؟ او جی خیر دی الحمدلله. ډېره مننه. لږ راته دا ووایئ چې تاسو څه فیل کوئ؟ تاسو یو وخت کې فیمیل وئ، اوس تاسو یو هلک کې، نو هغه احساسات هم څه دي، او کله نه چې تاسو ته پته ولګېده چې تاسو داسې یو نوي جنس طرف ته لاړئ، نو هغه وخت کې هم څه فیلینګ و؟ دا راسره لږ شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې دی نه پهله ما ویډیوز کې ویلي وو چې هغه کومه زندګي وه هغه هم الله ماته راکړې وه، او چې دا کومه ده دا هم الله زما دپاره منتخب که، نو زه پرې خوشحال یم. اور اوس چې دی نو خلک هم ماته دونه ریسپیکټ او پروټوکول راکوي، نو آی ایم سو هیپي فور دیټ. لږ راته دا ووایئ، خپل لایف حوالې سره تاسو سبق وایئ نه وایئ، بیا مخکې ستاسو څه پلانینګ دي؟ او جی ما میټریک او اف ایس سی میډیکل کې وکړل، او بیا بی ایس چې دی ما پولیټیکل ساینس چوز کو، چونکې زما سی ایس ایس ایگزام ته شوق و، نو آی نه به ماته لږ هیلپ میلاوېدو، نو ځکه ما پولیټیکل ساینس چوز کو. اور اوس فرست سیمسټر لکه ما اوس دا ایډمیشن کړی، نو اوس به مایګریشن کوم، خو دا ایګزام دا یو به خپل کالج. یو سیمسټر شوی دی ستاسو؟ نه جی، اوس جنوري کې به ایګزام وي. نو تاسو اوس یو ګرلز ډیګري کالج کې، نو هلته ستاسو ظاهري خبره ستاسو فرینډز هم جوړ شوي وي، بیا دغه شانې د هغه فرینډز نه تاسو بیا ځئ به یو کالج ته، هلته به ستاسو نور فرینډز جوړېږي، نو هغه زاړه فرینډز چې کوم دي، هغه زوړ ماحول چې کوم و، هغه میس کوئ؟ او جی بالکل. خو هغه چې کوم زما فرینډز وو هغه ټول ماله راغلي، او چې کوم کالج وال جینکې وې، حالانکې څه ما پېژندې هم نه، بیا هم راغلي وو، لکه ډېر ریسپیکټفولي انداز سره ملو شو. اور بس اوس هم تعلق شته، زما خوریانې دي، او بالکل نیو فرینډز به هم زما جوړ شي بویز کې. بس صحیح. تاسو خبره وکړه چې سی ایس ایس چې کوم دی نو دا ستاسو د وړوکوالي نه شوق و، نو دا چې اوس تاسو کوم یو نوي فیز ته داخل شوئ، نو آیا ستاسو په دغه اراده کې څه تبدیلي خو نه ده راغلې؟ هماغه سی ایس ایس ته هماغه شان ستاسو اراده ده، هغه به کوئ، او د هغې لپاره خو بیا ډېره د سټډي ضرورت وي، نو دومره سټډي به تاسو وکړی شئ؟
او چې پیل هم ما سټډي کوله او انشاءالله مخکې به هم کوم اور یو جوب حوالې سره نه زما سټډي او تعلیم کول ډېر زیات که بل څوک کوي څونه هم ډېر کوي نو هم خوښ یو ځان سره هم لکه سبق خو چې څونه هم زه ویلی شم نو انشاءالله وایم به او بس الله دې کامیابي راکړي باقي دا بهرحال موږ به هم تاسو ته دعا کوو چې تاسو کوم مقصد دی په خپل مقصد کې تاسو کامیاب شئ. دغه سی اس اس تاسو وایي چې زه به سی اس اس کوم. د هغې نه علاوه پر عام زموږ په دې معاشره کې چې کوم یو دغه دی د جنکو خاص کر د جنکو تعلیم دی هغې ته اوس خو بهرحال لږ ډېره توجه میلاویږي خو بیا هم زموږ کلیوالې علاقې چې دي هلته ډېر زیات توجه نشته. هغه والدین ته تاسو څه پیغام ورکوئ چې که د هغې زامن دي که د هغې لوڼه دي چې په د هغې لپاره تعلیم څومره ضروري د هغې ته به څه پیغام ورکوئ؟ نن پیل زمانې نه خو نن سبا ډېر مطلب ایډوانس دي که لوریان هم دي نو ټول سبق وایي او ښه لکه پلاران او ټول فیملی سپورټ ډېر کوي او بیا هم که څه داسې فیملیز دي چې هغوی خپل لوریانو باندې سبق نه وایي نو نن سبا خو ډېر کمپټیشن وخت دی ډېر زیات نو تعلیم خو پکار دی ډېر زیات پکار دی. صحیح. او کله چې تاسو ظاهري خبره ده رونه به وي والده به وي نور ستاسو فیملی به وي چې کله هغې ته داسې پته ولګېده چې تاسو لکه جینۍ نه هلک کې تاسو بیا هغه ستاسو علاج چې کوم و په هغې ټول نو د هغې بیا احساسات څه وو په هغه موقع باندې هغې ته څومره خوشحالي وه؟ ټولو کې پیله خو زما امي اور زما رور د مسلم شاه بای ای ته پته لګېدلی وه نو ای خو ډېر زیات خوشحال وو سپیشلی زما روریان دواړه او زما تره دی عصمت شاه کاکا جي ټول صرف دی نه ټول فیملی ټول خاندان څوک هم محلې والا یا څوک هم خبرېږي نو ښه خوشحال دی ډېر زیات. صحیح. ډېر مننه حسن شاه سره زموږ خبرې اترې وشوې خوشحاله هم دی او ماشاءالله د دوی یوه خبره دوی کوي چې زه به هغه سی اس اس امتحان چې کوم زما خواهش و نو هغه به زه اوس به هم سی اس اس کوم او د هغې لپاره څومره تیاري څومره سټډي چې کوم ده نو هغه به زه بیا هم کوم. د حسن شاه تره را سره هم موجود دی. کاکاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکاجي ډېره د خوشحالۍ خبره ده ستاسو رور صاحب چې کوم و الله د هغې جنتونه نصیب کړي هغې په دې دنیا کې نشته خو تاسو د هغې د یو پلار حیثیت لرئ یو مشر تره یې ستاسو څومره خوشحالي وه چې تاسو ته پته ولرئ چې زما ورېره هغه نن وراره دی؟ یاره زما خو بس دغه خوشحالي ده چې زه کله زما رور ما نه کافي مشر و ځکه چې زموږ منځ کې خویندې وې ګڼې او زه بس هغه رور مې داسې یو موږ ته د پلار درجه یعنې د پلار په حیثیت یعنې موږ ته یې زوی په حیثیت کتلي موږ ورته د پلار په حیثیت کتلي او زما هغه رور زه به اول د هغه یو دوه خبرې وکړم لکه که نه ځکه چې هغه په دې کور کې څه کار هم کول نه ما ته اواز کولو کار بیا زما په لاس کولو نن هغه په دنیا کې نشته خو زه اوس هم چې کوم دی نو د کور مشري کوم او تاسو د خوشحالۍ خبرو کوم زه خو خپل ځاني دومره خوشحاله یم چې مخکې مې دا ویره وه نو هم مې خوښه وه ټولې زما ټوله فیملي خوښه ده خو اوس ته په الله یقین وکړه چې وده کېږم نو په دغه سوچ کې وده کېږم او چې راپاسم نو سهار وختي اول د دې ورواره دیدن کوم نو بیا نور کار کوم که نه نو زه خو خپل ځاني ډېر زیات خوشحال یم او زه بار بار دا یو خبره کوم چې د نوښار کافي آبادي ده په لکونو کې او الله جل شانه چې کوم دی نو دا خوشحالي زمونږ په کور کې دا کور منتخب کو او دا کرشمې زمونږ په کور کې وښوله بله دا خبره چې ګوره پخوا و پیغمبرانو هغوی ته به چې کوم دی نو خلکو مطالبې کولې چېرې که تا موږ ته د پلانکې معجزه وښوله نو موږ به چې کوم دی نو ایمان راوړو د پیغمبرانو هغه سلسله چې کومه زموږ په نبي علیه السلام باندې ختمه شوه اوس په دې دنیا کې او په دې دور کې اخره زمانه ده په دې کې په څه ناڅه وخت کې الله جل شانه چېرته ناچېرته چې کوم دی خپله کرشمه خپله معجزه ښیي هغه صرف د دې لپاره ښیي چې الله جل شانه هسې په خوله باندې ټول پیژني چې الله یو دی او د هر څه الله کوي خو د زړه نه داسې ډېر کسان چې کوم دی بعضې خبرې نه مني دا الله جل شانه د دې دپاره کوي چې الله جل شانه خلق د خلکو هغه حقیقت چې کوم دی هغه زړونو ته کوشي او الله جل شانه په حقیقي معنو کې وپېژني چې بای دا هر سال الله کوي روز الله راولي شپه الله راولي او د انور چې کوم دی دا الله راخیږي د سپوږمۍ الله راخیږي د ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي دا ټول کائنات الله پیدا کړي او دغه شان موسی علیه السلام یو ورځ چې کوم دی الله جل شانه تپوس وکړو چې یا الله ته هېڅ قسم آرام نه کوې تا یو پوټې چې کوم دی یعنې داسې څه آرام یا څه خوب یا پرکالي نه درځي
الله جل شانو ورته وفرمایي چې ته یو جام په لاس کې د اوبو ونیسه چې پر کالی یې پیراوسه موسی علیه السلام نه ښکته پرېوتو نو الله جل شانو ورته وفرمایل چې که چرې زه یو د سترګې رب له یو لمحې له چې کوم دی د دې دنیا او د دې کائناتو نه بې پروا شم د هر څه به تس نه شي دا الله جل شانو د خپل قدرتونه دې دپاره ښیي دا کرشمې چې د الله جل شانو وحدانیت خلق وپېژني او د نبي علیه السلام طریقې خلق اختیار کړي او د الله پاک د زړه نه وپېژني د الله پاک پېژنده داسې نه دي چې ګینې یاره بس صرف وپېژنه چې الله پاک ته خلک 15 وخته سجده ولګوي الله جل شانه نه ویریږي ګوره وایي چا کې چې تقوا نی راغلی دی جنت ته نشي تللی چې د الله جل شانه نه پوره ویریږي د الله جل شانه هغه هر څه ومني 15 وخته سجده ورته ولګي پردي حقونه نه وایي او بانیاتې پرېږدي دروغ کنځل چغلي د هر څه پرېږدي او الله جل شانو پوره وپېژني دا الله جل شانو دې لپاره ښکاره ټیک ده بالکل او دا یو د خوشحالۍ خبره هم وکړه جي اخر کې مختصر کړه ته دا ووایي چې اوس د خلک راځي ستاسو له مبارکۍ له خوشحالي تاسو سره منوي څومره تاسو څه فیل کوئ په دغه چې دا خلک راځي تاسو له یاره بس مونږ خو په دې ځکه خوشحالي یو او ما د خپلو کشرانو ته د زنانو ته د ټولو ته دا ویلي دي چې ګوره دا دلته کې څه کېږي که نه که مثال خبره مونږ سره څوک چې اوبه وکړي یا مونږ سره روټۍ خوري دا ټولې صدقې دي او ما دې ټولو ته ویل چې په دې باندې زړه مه تنګوئ او ښه په خپله زه خپله ما دا 4-5 ورځې دلته تېرې کړې او زه چې کوم دی نو زیات کوشش دا کوم چې ما نه یو میلمه خفه لاړ نه شي او مثال خبره هېڅ قسم بس چې زه یم چې ټول په خوشحالۍ راشي په خوشحالۍ لاړ شي ځکه چې میلمانه د ډېر لرې نه سوات نه چکدرې نه یو ځای نه بل ځای نه ډېر لرې نه کسان راغه نو موږ وایو چې یاره داسې څه بد اخلاقي یا داسې یې لاړ نه شي مړه د نوخار دا څنګه خلک دي بالکل نوخار یو پوره نوم هم دا کېږي کاکاجي ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ګران کتونکو د حسن شاه مشر ورور چې کوم دی دا وخت موږ سره موجود دی هغې سره هم لږې خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لجي تاسو ښه صحت مزاج خیر دی بالکل دا ډېره مننه دا راته لږ ووایي چې کوم د خوشحالي وه هغه دلته تاسو سلیبریټ کوئ موږ ګورو ډېر زیات خلک دلته موجود دي خلک ډېر زیات خوشحاله هم دي تاسو به څه وایئ بیا چې کله سټارټ کې تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دغه شانې ستاسو دغه سیسټر چې کوم دی نو هغه کې داسې یو میل چې کوم دی چې دغه دي پکې علامات یا دغسې تاسو چې پته ولګېده نو بیا تاسو د هغې نه وروسته څه دغه وکړو دغه ټول پروسس بیا څنګه وشو او اوس څه فیل کوئ تاسو مونږ خو بس خپل ځاني ډېر زیات خوشحال یو اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره وخت خو دلته راغئ اصل کې خو موږ ته پته تقریبا 4 میاشتې مخکې ولګېده کله چې ډاکټر ما ته وویل چې یاره دا خو تا ته ښکاري جینۍ خو دا اصل کې هلک دی که نه نو بیا خامخا دغه دې کې چونکې 3-4 قسمه ډاکټران انوالو وي که نه د سایکاټریسټ پلاستیک سرجن هارمون سپیشلیسټ نو دې ټولو له موږ وقتاً ټولو له تلو که نه هغه ټریټمنټ جاري و سایکاټریسټ د داسې ټریټمنټ کولو شره لکه ته به بیا به طور هلک څنګه ژوند تېری خو په مونږ باندې دا دغه چې بوی دا خبره به لا څرګندوئ نه چې کله سر ته خبره نه راغلي نو بس مونږ دا 4 میاشتې ډاکټرانو له تلو نور چې څه د دې دغه و که نه ریکوایرمنټس هغه مو پوره کوله او خوشحالي مو ښه چې یاره بس دا کشرۍ خور چې مو د دې نه به مرور جوړېږي هغه خوشحالي م وه خو لا نور خاندان ته پته نه وه د تره ته مو پته وه بس زین کور کې پته وه که نه بیا چې کله شناختي کارت دپاره مې اپلای وشوه او بیا ډاکټر هم مونږ ته وویل چې یاره بس دا خبره اوس تاسو اوپن کوئ ځکه چې لکه ډسټربنس و که نه لکه دی بیا د زنانو دغه ته هم نشو راتلی ږیره برې ته یې لږ راغلي او بطور هلک هم مونږ لا نو دغه کړی اوپن کړی که نه نو ده ته هم لږ تکلیف و بیا ډاکټر وایي چې یاره دا اوس تاسو بس دا خبره اوپن کوئ نو بس بیا یو تقریبا 3-4 ورځې مخکې مونږ دا خبره اوپن کړه نو بس چونکې دا خو یو معاشره کې بعضې داسې څیزونه وي چې هغه عام وي او دا یو خاص کیس و نو بس لکه الحمدلله زمونږ فیملي هم ډېره لویه ده نو بس ټول خپلوان تروریان او خویندې او دا ټول اهله محله که نه ماماګان ټول ډېر خوشحال او ډېر په خوشحالۍ سره راغه او بس اوس هم ټول خوشحال دي تاسو دا ماحول وینئ چې زنانه هم راځي سړي هم راځي او بس مونږ خپل هم ډېر زیات خوشحال یو د دې چې کوم لږ د ډاکومنټس دغه دی مطلب د دې
نوم چې کوم تاسو مخکې ویل دی خپل ویل چې دی حیران مو وس تاسو هغه د حسن شاه نوم دا کو نو دغه کوم ډاکومېنټس چې دغه نور چې کوم دغه هغه پروسس هغه بیا په کومه طریقه کوي او بل د دې چې کوم اپریشن او د دې چې نور څومره اخراجات نو هغه تاسو خپل پورټ کلی کنه د بل څوک تاسو رچا بده کې ستاون ماون نه بس اخراجات خو چې څومره وو هغه مونږ خپله ځکه چې د ګورنمنټ د طرفه دا خبره وه چې یاره د بیت المال نه نو بیا مونږ ویل نه یاره زکات مکات خو په مونږ نه کېږي نو اخراجات مو خپله دغه کړي دي او دا شناختي کارډ به انشاءالله سبا یا بل ورځ راشي شناختي کارډ یې راشي انشاءالله نو بیا لکه دغه چې د میټریک سرټیفیکیټ د اف ای سی دی چې بیا شناختي کارډ راشي نو هغې په بنیاد به انشاءالله هغه څیزونه هم چینج شي که نه او چونکې دی خو ګرلز ډیګري کالج نو ښار کې سبق وي نو انشاءالله بس هغې نه به مایګریشن وکړي او بوایز کالج ته به د خیره سره راشي انشاءالله او داسې ریر کیسز دي داسې هم کیدای شي چې هغه یو هلک او دغه نه جنۍ جوړه شي که فرض کړه داسې کیس دلته شوی وي بیا به ستاسو احساسات هم بیا دغه شانتې وي بیا به ستاسو احساسات څنګه وي نه بیا خو به مو داسې قطن نه وي بیا خو به ډېر زیات خفه وو ځکه چې د هلک نه جینۍ جوړېده بس هغه هم د قدرت د طرف وي خو د معاشره کې څوک ښه نه ګڼي تاسو ته پته پښتنو معاشره ده مونږ خو بس په دې خوشحال یو چې زمونږ خور و ورور ته جوړ شو که د ورور نه مو داسې کېده نو بیا به په هغې حسن شاه وایي چې زه خپل تعلیم به حاصلول غواړم مخکې به تعلیم هم کوم نو د هغې دپاره چې کوم تاسو ماشاءالله هغې به سپورټ کوئ دغه د هغې تعلیم چې کوم مخکې کار څومره هغې کوي او انشاءالله لکه سپورټ کوو خو بیا په هره مرحله دا څومره د دې د ټریټمنټ لکه د علاج دا مرحلې دي یا د تعلیم دا مرحلې دي انشاءالله هره مرحله باندې به دې ته سپورټ ورکوو او چې څنګه د ده خوښه انشاءالله هغه شان وکوو ډېره مننه یو بل ملګری سره هم ولاړ دی دا هم رشته دار دی السلام علیکم وعلیکم السلام حسن شاه تاسو څه یو تاسو څه احساسوئ پهله خو حسن شاه زما ترور اوس مې الحمدلله ماما شو او جو بس مونږ خدای احساسات دي چې د الله ډېر شکر ادا کوو او څنګه چې ماما خبره وکړه کاکاجي وکړه چې مونږ ډېر خوشحال یو نو مونږ ټول الحمدلله ډېر خوشحال یو په دې باندې الحمدلله بالکل جی ټوله فیملی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خوشحاله دي دا وخت چې کوم دی په نوښار کې هم هغه ځای کې یو مونږ د هغې په کور کې یو اوس هم خلک چې کوم دي د علاقې خلک رشته داران اوس هم راځي او د دې سره چې کوم د دې د خوشحالي ده نو پای کې دغه سلیبریټ کوي د حسن شاه سره په خبرو کې دغه یوه خبره چې کومه مهمه خبره مونږ مخې ته راله نو هغې وایي چې سی ایس ایس به زه کوم او د هغې لپاره چې څومره سټډي ده څومره تیاري ده نو هغه به زه کوم او دغه شاني یو افسر چې کوم دی نو هغه به په مستقبل کې جوړېږم حاجي ګرانو کتونکو د حسن شاه او د هغې چې کوم فیملی وه د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې موږ به خپل ډسکشن مخکې بوځو خو موږ سره دا وخت پروګرام کې دمې ټیم دی وړه شان دمه کوو واپس راځو موږ سره د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د مینه مخکې تاسو کوم د حسن شاه خبرې اترې واورېدې اوس په دې باندې به خپلې خبرې اترې مخکې بوځو سیف الله محب کاکا خیل صاحب تاسو لږ دا ووایئ چې کوم د دې قانوني کم تاسو سره یې لرئ او بل دغه خلک چې کوم د دې قانون کې د دې تعریف څه دی چې دغه شانې مختلف جینډرز وي میل وي فیمیل وي ټرانسجینډر وي د دې چې کوم دی نو د دې په قانون کې تعریف څه دی ډېر مننه تاسو زه نن ډېر امپورټنټ ټاپک ته راوختلم دې کې جی داسې ایشوز دي چې کوم یو فیمیل ده هغې ته چې نو دا مسله وه او ډېر زیات هایلایټ شو دا ایشو سوشل میډیا باندې او په میډیا باندې اوس تاسو د هیرا عثمان کوم چې اوس حسن شاه شوی دی دې دا خبره تاسو روچته کړې ده او دې کې داسې کار شوی چې دا کیس ما ته راغی او د دې کیس نه مخکې چې ما یو دوه کیسز جمع کړي دي او هغې کې هم دغه مسله وه یو جنۍ ته دا داسې چې کوم جنکۍ وي یا هلکان وي هغې مونږ ټرانسجنډر ډیفینیشن کې راولو د دې دپاره لکه زه دا مخکې ما دا ویلي دي اوس هم دا وایم چې زمونږ پاکستان کې ټول نه پهله یو ایکټ پاس شو هغې ته ټرانسجنډر پروټیکشن ایکټ 2019 وایي سوري هغې کې داسې کار وشو چې هغې کې باقاعده وویل چې یو کس دی هغه د ټرانسجنډر ډیفینیشن څه دی د ټرانسجنډر ډیفینیشن کې دا چې د میل کوالټیز د چا زیات وي یا چا کې د فیمیل کوالټیز زیاتی نو هغه د رایټ اف انهریټنس باره کې هغې کې ذکر وشو رایټ ټو هیلث باره کې رالل رایټ ټو امپلایمنټ باره کې رالل هغه ټول چې ایشوز لکه زمونږ چې کوم کلچر دی زمونږ کلچر کې مونږ یو هجړه یا چې خسرا دې ته مونږ ټول ټرانسجنډر وایو دغه مونږ ریکګنایز کوو خو چې دا کم کیس اوس راغی دې ته چې دې ته
سایکولوژیکل ایشوز د جنډر ډسفوریا یو بیماری ده هغه ایشوز وته او هغه ایشو چې نو چې کله راشي نو هغه سوسایډل ټاټس راځي کسته چې هغه وایي چې زه خودکشي وکم ځکه چې دا کم موجود کې زه پټ یم نو هغه وجود چې نو هغه زمانه د پکار زه خو چې زه خو یو میل یم او څنګه زه یو د فیمیل ژوند تېروم لګیم نو دې کې امپورټنټ دا چې لکه پهله خو د هغې کاونسلینګ وشي جی نو هغه کاونسلینګ چې نو کاونسلینګ باقاعده فری آف کاسټ به کېږي حکومت چې نو هغه فیسلټي به ورته پرووایډ کوي یو اداره به جوړوي او بیا چې نو هغې نه پس موږ سره شته داسې ادارې نه جی ادارې اوسه پورې نه دي جوړې شوي او دې کې بیا چې نو د میډیکل ایشوز هم چاته وي چاته چې نو تاسو ته مو چې کاونسلینګ کیږي څه کسانو نو هغه کاونسلینګ چې نو کاونسلینګ بم فری اف کاسټ کوي او چې کوم میډیکل ایشوز هم وینو هغه هم چې نو فری اف کاسټ ملاوي خو دې کې چې کوم دي اخرنی چې کوم بیا مرحله راشي او هغه ډیر زیات لکه یو کس چې نو هغه کاونسلینګ باندې نه ټیک کیږي نو هغې ته بیا ډاکټر سیکس ری اساینمنټ سرجري ولیکي هغې ته جنډر ری اساینمنټ سرجري وي خو هغې کې ډاکټر چې کوم سرجري کول غواړي هغه ته دا مسله وي چې یو جنډر چینج چې د یو جینۍ هغې نادره کې مسله راشي ځکه چې هغې خو په نادره کې فیمیل لیکلی شوي او دلته چې هغه میل کېدل غواړي نو هغه ورته ووایي چې یاره کورټ پرمیشن ریکوایرډ صحیح نو هغه د هغې د لاس چې هغه ډاکټر لاسونه تړلی شوي وي هغه سرجري نشي کولی ګینې ډاکټر ته پکار دا چې مونږ داسې سیشنز ورکو ډاکټرانو ته چې کوم داسې سرجریز کوي چې یاره یو ایکټ پاس شوی دی او هغې ایکټ کې چې نو یو کس چې کله بالغ شي هغه خپل جنډر آیډنټټي به هغه په خپل ډسکلوز کوي هغه به نادره ته لاړ شي چې یاره زما چې کوم نادره کې فارم بی دی یا چې نو زما شناختی کارت دی په دې کې زما فیمیل لیکلی شوې ده دا زه چینج کول غواړم میل ته ځکه چې ما کې میل کوالټي زیات دي زه چې نو زه میل لیکل غواړم نو دلته چې دلته یو ایشو دا چې لکه نه چینج کوي دوی دا خو تاسو ادارې باره کې خبره وکړه نو اداره زمونږ دلته اوسه پورې نشته او میډیکل فیسلټیز هم نشته زمونږ ایچ ایم سی ټول غټ هسپتال دلته هغوی د کیس کې جواب یو بل کیس هغې کې جواب ورکړه هغوی وایي چې موږ سره دا فیسلټي نشته او هغې کې یو بل چې کوم جینۍ وه هغې ته دا لیکلي چې تاسو پنجاب ته لاړ شئ پنجاب کې دا سرجري وکړئ صحیح ده ټیک شو مفتي صاحب که موږ وګورو میل پیدا کیږي نارینه پیدا کیږي د هغې سره سره زنانه هم پیدا کیږي خو د هغې دواړو سره سره یو دریم جنډر چې هغې ته موږ ټرانسجنډر وایو هغې هم پیدا کیږي نو اسلامي لیټریچر د دغه په باره کې څه وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو موږ ته دا خبرې باندې ځان پوهول پکار دي چې الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي خلق الذکر والانثى الله جل شانه مذکر او مؤنث پیدا کوي دا ټرانسجنډر چې موږ ته ښکاري دا زموږ په معلوماتو کې کمی دی زموږ په علم کې کمی دی الله جل شانه چې کوم دا انسان پیدا کړی دی د ده یو جنس وي یا مذکر وي یا مؤنث وي که اوس موږ په هغې باندې نه وو پوهه نو راتلونکي زمانه کې لږ وخت پس بیا هغه خبره واضحه کیږي خو اسلام د هغې تعلیمات ډېر واضح دي چې که چېرې دې کې علامات د نارینه وو نو دا نارینه حسابېږي او که دې کې علامات د ښځې وو نو د ده لپاره ښځې هغه احکامات دي بیا زه د پروګرام په وساطت سره خپل کتونکو ته اورېدونکو ته یو پیغام ورکول غواړم چې کله چې یو انسان واده کوي نو اسلام د واده دپاره خپل حقوق او خپل قوانین او خپل طریقې کار بیان کړی دی الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي چې یسألونک عن المحیض اے محبوبه دا خلق تا نه د میاشتې بیمارۍ په باره کې تپوس کي زنانو باندې بیماری راځي قل هو اذن ته ورته وفرمایه چې دا یو اذیت دی دا یو بیماري ده فاعتزلوا النساء فی المحیض ښځو نه په دغې حالت کې لرې اوسیږئ یاد ساتئ چې کوم کسانو ودونه کړي دي یا راتلونکي زمانه کې به ودونه کوي هغې دپاره قرآن پاک دا قانون بیان کړی دی چې کله زنانو باندې میاشتې بیماري راشي نو هغې به ښځو نه ځان ساتي هغې به ښځو نه لرې اوسېږي هغې به خپل حقوق نه ادا کوي د هغې یوه وجه دا هم ده چې نن موږ کوم پروګرام کوو نو زموږ په اسلامي لټریچر کې احادیث کې د روایات کې علامه جلال الدین سیوطي یو محدث تیر شوی دی هغه یو روایت را نقل کړی دی هغې نه دا خبره ثابتېږي چې کله یو زنانه د خپل میاشتې بیمارۍ نه خپل مینسز نه مکمل طور باندې صفا شوي نه وي هغې ټایم ډیوریشن پوره شوي نه یا د هغې سټارټنګ شوي وي او ښځې ته یا خاوند ته پته نه وي او دغه وخت کې ښځه او خاوند حقوق ادا کړي نو د هغې نه چې کوم بیا اولاد پیدا کړي نو هغه بیا ټرانسجنډر وي
نو دا مور او پلار له هم پکار دي چې هغوی د خپل اولاد او حقوق خیال وساتي او چې کله زنانه مینسز نه خپل میاشتې بیمارۍ نه مکمل طور باندې صفا شي په هغې باندې ټایم تیر شي هغې نه وروستو فقهاو او علماو دا خبره لیکلې ده چې غسل وکړي یا د یو مونځ ټایم په هغې باندې تیر شي هغې نه وروستو د بیا دوی خپل حقوق ادا کړي که دغه وخت هغې صبر ونه کړي نو بیا دې نه خطره وي چې ټرانسجنډر اولاد هغې ته نه پیدا شي. ټیک دی جی. سیف الله صاحب تاسو مخکې هم خبره وکړه چې تاسو سره کیسونه شته نو په کوټ کې دا قسمه کیسونه چې کوم د جنډر د چینج کېدو دي د جنس د تبدیلی دي هغه انټرټین کېږي تاسو کوئ دا کیسونه داسې او دا څومره کیسونه راځي اوسه پورې څومره راغلي دي؟ جی ما تر اوسه پورې 3 کیسز جمع کړي دي. یو کیس یو نو هغه سٹارټ کې چې ما کله جمع کړه نو هغې د لاسه تقریبا ما سره د پاکستان او د بهر ممالک کې چې کوم پاکستانی سټیزن اوسېدله هغه ټولو خلکو ما سره کانټیکټ وکړو چې کوم ته دا بیماري وه خو هغوی صرف د دې د لاسه عدالت ته نه راتلل چې هغوی ته زموږ چې دا سوسایټي کې دا یو هسې یو بد ګڼلی کېږي چې راشي یو کس او هغه وایي چې یاره زه خپل جنډر چینج کول غواړم. نو دې کې پیلنی کیس چې و نو هغه د هغوی والده چې نو هغه هغوی سپورټ کوله والد صاحب چې نو هغه نه سپورټ کو او هغه کیس چې نو هغه واپس واغشته. دویم کیس کې هائی کورټ چې هغه انټرټین کو هغې کې عدالت ایچ ایم سی ته ډایریکشن ورکړه چې یاره تاسو وګورئ چې یاره دا یو جنون مسله ځکه چې عدالتونو خو په دې میډیکل ایشوز باندې سایکولوژیکل ایشوز باندې په دې باندې چې مهارت نه لري نو هغوی ډاکټر ته ریفر کړو. نو ډاکټر چې هغه ریپورټ چې کوم راوړو هغه ډاکټر دا ویلي چې بالکل دا د دې ته سیکس ری اساینمنټ سرجري کیدی شي خو موږ سره چې نو کو بهتره دا چې د دې لاړ شي پنجاب ته پنجاب کې دی هغه خپل سرجري وکړي. خو په دې کې بیا عدالت ټیکنیکلټیز دا راوستل چې دا جنۍ خو چې دا د پنجاب دا هغه د خپل د فیملی او د خپل هغه چې کوم هلته سوسایټي دا کوم سراونډنګز دي د هغې نه بچ کېدو دپاره هغه دلته پېښور ته راغلی او پېښور کې کیس جمع کړی. اوس دا دریم کیس چې کوم راغی د حسن شاه والا پهله هیرا عثمان و اوس حسن شاه شو نو هغه هم چې هغې خو ډېر زیات سیویر کیس و ځکه چې هغې ته ډاکټر دا لیکلي سوسایډل تھاټس هم دي دې ته او د 2018 نه واله تر اوسه پورې د هغې ټریټمنټ روان و. دې کې پهله داسې وي چې دوی پهله کاونسلنګ کوي دې ته ووایي چې دا لږ جامې اچوه ته چې لکه ټیک به شي او دا یې چې لکه څه طریقې سره هغوی وایي چې دا جنۍ چې اوس چې دا ټیک شي جی خو بعد کې چې ټیک نه شي نو بیا ورته دوی سیکس ری اساینمنټ سرجري ولیکي او هغې ته داسې مسله پیش وه چې هغه چې ما سره خبره وکړه نو ما ته یې ویل چې زه خو سوسایډ کول غواړم زه خو دا ژوند چې لکه نور چې زه نه تېرول غواړم. نو هغه چې هغه عدالت په دې کې صرف کومنټس کال کړل او دې کې دوی لاړل نو دوی باقاعده سرجریز وکړل او خدا چې لکه ټول نه غټ زه یم چې لکه نیګلیجنس دا دی چې زمونږ د معاشرې کې لکه دومره لکه هغه نالج او اویرنس نشته چې په کار دا وه چې دغه ایکټ راغی نو ډاکټرانو ته هم په کار چې دا ایکټ ویلی وي نو هغې سره به دا وه چې دوی ته به اسانتیا وه سبا داسې سرجریز کې او دا به نه لیکل چې یاره کوټ پرمیشن ریکوایر یو ټیکنیکلټي نه یې جوړل په کار ځکه چې هغه په خپله ګڼي چې یاره سرجري په کار ده نو بیا چې نو بیا لکه دې کې ډایرکټ سرجري کول په کار دي. دې کې اوس تاسو ته یو خبره زه بل ایډ کوم تاسو وایي چې کیسز راځي داسې نو ما سره اوس یو بل کیس راغلی دی هغې کې یو جنۍ ده او هغې جنډر چینج شوی دی په جرمني کې او هغه چې هغه په جرمني کې نښتې ده هغې پاسپورټ کې او په سی این آی سی کې فیمیل لیکلی شوی دی او هغه عدالت کې چې عدالت ته دا راتله غواړي چې زه په جرمني کې نښتې یم زه دلته راتلی نه شم پاکستان ته خو زه ایرپورټ باندې راځم نو ما ته به دا وایي چې ته خو هلکې او ستا خو باقاعده ګیره ده او ستا په شناختي کارت کې او په پاسپورټ کې میل لیکلی شوی دی نو زه به هلته ګیره شم بیا به زه دلته راتلی نه شم نو هغې اوس دې دپاره دا کیس کول غواړي. صحیح دی ټیک دی جی. مفتی صاحب لږ راته دا مو وایي د جنس تبدیلي چې کوم ده د هغې شرعي حیثیت څه دی د دې په اړه چې کوم څه فتوی دي د هغې په باره کې تاسو موږ ته لږ ووایئ چې څومره فتوی دې په باره کې جاري کړی شوي دي خو شرعي حیثیت چې کوم دی د هغې په اړه لږ خبر وکړئ. جی کوم انسان چې ټرانسجنډر پیدا شي نو اسلام بطور انسان هغه له پوره حقوق ورکوي او که دغه انسان کې د یو جنس طرف ته نښې ښکاره شوې هغه هلک او نارینهتوب هغه نښې پکې ښکاره شوې یا جنۍ هغه نښې پکې ښکاره شوې
او بعضې د هغې اعضا د هغې جنس سره برابر نه دي نو اپریشن سره دغه شانته ترانسجنډر چې هغه پیدایشي دغه شانتي وي نو د هغې هغه اپریشن هغه جایز دی او د هغه چې کوم جنس دی هغې طرف ته د هغه بدن هغه برابرول دا بالکل جایز دی یو زموږ په معاشره کې بعض خلکو کې دا عادت راغلی دی چې هغې پیدایشي وي نارینه یا وي زنانه خو هغې اپریشن په ذریعه باندې ځان په زور باندې یو بل جنس ته چینج کول غواړي کنورټ کول غواړي نو دغه شانتې عمل اور دغه شانته د اپریشن اسلام اجازت نه ورکوي حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام با فرمایي چې هغه انسان چې وی نارینه او زنانو پیښې کوي یا هغه زنانه چې هغه وی زنانو او نارینو پیښې کوي هغې په شانته ځان جوړي نو هغې باندې د الله جل شانه طرف نه لعنت دی نو نبی علیه الصلوۃ والسلام با دې خبرې اجازت نه ده ورکړې چې د هغې جنس متعین وي معلوم وي مخکې نه هغه ټول علامات او ټول نښې هغې کې د نارینتوب وي او بیا هغه څه ذاتي مقاصد دپاره هغه بیا بل جنس ته اوړي یا هغه پیدا شوې زنانه وي هغې کې پوره علامات برابر وي ټرانسجنډر نه وي او هغه بیا خپل جنس بدلی دې خبرې اجازت نشته دی صحیح ده سیف الله صاحب قانون چې کوم دی د دې لپاره دغه به څنګه عملي کېږي یو داسې څه کیس راشي نو هغه څوک دی هغه غواړي چې خپل چې کوم جنس دی هغه تبدیل کړي نو هغه به کم کورټ ته ځي څه طریقه کار به هغه باندې که لږ زموږ چې کوم داسې خلک وي چې هغه به تلل غواړي خو زموږ په دې معاشره کې څه داسې ټیبوز هم شته چې هغه نشي کېدی نو دا هغې ته به څه به کول غواړي هغې له به څه کول پکار دي دې کې جی مفتي صاحب ډېر ښکلې خبره وکړه چې یو کس دی هغه یو جنس چې دونه هغه په څه انټرسټ لپاره چې دونه هغه چینج کول غواړي نو هغه حرام دي خو دې کې سایکولوجیکل ایشوز چې دونه هغه هم لکه میډیکل ایشوز کې راځي او د دې چې کله یو ټرانسجنډر ډیفینیشن کې د هغې ایکټ ډیفینیشن کې دغه راځي دا ټرانسجنډر کې راځي او د هغې انفورسمنټ میکانیزم چې دی عملي به څنګه عملي شکل بوله موږ څنګه ورکوو هغې دپاره موږ هائی کورټ ته تللی شو او سپریم کورټ ته تللی شو آئینی درخواست به ورکوو او آئینی درخواست کې به مونږ هم دا وایو چې مونږ له پرمیشن راکې یا چې نو زما چې کوم شناختی کارت کې لکه زما جنس الریډي تبدیل شوی دی او زما شناختی کارت او زما چې کوم ډاکومنټس دي هغې کې ټول زما نوم چینج کې زما چې نو زما دا جنس چې نو هغه لکه د فیمیل نه میل ته واړوي د میل نه فیمیل ته واړوي خو ډېر زیات لکه زمونږ زه به دا خبره وکړم چې زمونږ معاشره کې نن سبا چې نو ډېر زیات د تاسو ګورئ چایلډ ابیوز کیسز دي د ریپ کیسز چې نو لکه ډېر زیات شوي دي او داسې د ټرانسجنډر والا خبره چې کومې دي دا زمونږ کوټ کې کو دا ډسکس کېږي نو زمونږ ججان صاحبان چې نو هغه هم ډېر لکه یو قسم شرم محسوسوي چې دا کیس ووري او هغوی لکه کولو خبره نه کوي څنګه چې مفتي صاحب ډېر کولو خبره وکړه چې یاره دا لکه څنګه چې د اسلام څه احکامات دي او لکه یو ټرانسجنډر څنګه پیدا کېږي نو لکه داسې کولو خبره کول پکار دي عدالت کې هم ځکه چې عدالت به دې باندې فیصلې ورکوي څنګه چې زمونږ علما کرام دي هغوی فتوا ورکوي نو هغه شان زمونږ عدالت چې نو هغه به ګوري قانون ته به ګوري اسلام ته به ګوري او د هغې مطابق چې نو لکه حدیثونه قرآن پاک او زمونږ چې کوم دغه وي د اجماع چې کومه شوې وي فتوا پاس شوې وي نو هغې باندې بیسس باندې به فیصلې ورکوي چې خلک چې سبا چې داسې مسایل راځي چې هغه نور خلک چې کوم دا مسایل فیس کوي چې سبا هغوی ته لکه اسانتیا وي نو زمونږ عدالتونه ډېر زیات شرم محسوسي داسې یو اسلام آباد کې یو کیس راغلی نو هغه جنۍ ته جنډر ډسفوریا وه او هغې چې نو کولو خبره وکړه چې یاره زما ته دا ایشو دی او زه چې نو زه لکه خپل جنس لکه تبدیل کول غواړم ځکه چې ما کې هغه لکه نشانیانې چې کوم مفتي صاحب چې نشانیانې ښکاره شوې ما کې او ډاکټرانو هم ماته وویل چې یاره لکه پرمیشن پکار د کوټ نه نو چې کوټ ته رانو تاسو به کتلي وي چې دا په هر یو نیوز پیپر کې په هر یو وټساپ ګروپ کې په هر یو سوشل میډیا او په الکترونیک میډیا هغه چې نو هغه هایلایټ شوه خبره خو هغه کیس یې ول ډسمس کړه نو زه دا وایم چې لکه عدالتونو ته ډېر زیات لکه دې کې جوډیشل اکیډمیز جوړ شوي دي نو هغه جوډیشل اکیډمیز کې یو سیشنز پکار دي داسې چې نو لکه زه صرف دا نه یم چې جوډیشل اکیډمي د لوور کورټس ججز دپاره زه یم چې د هائی کورټ او سپریم کورټ ججز هم تم لکه پکاره چې اسلامي علما سره او د لکه غټ مفتیان چې کوم زمونږ دي هغوی سره کینی او هغوی سره دا ډسکس کړي چې یاره دا یو ایشو عدالتونو ته را روانه ده په دې کې مونږ څه کولی شو صحیح مفتي صاحب دې نه وړاندې که مونږ د حسن شاه خبره وکړو حسن شاه چې کوم نو هغه جنۍ و مخکې اوس هغه هلک شو
د هغې چې کوم اوس به د هغې خپل چېرته روزګار کوي دغه شانې د هلکانو په ادارو کې به سبق وایي دغه شانې د خلکو سره که میل جوړ کوي نو دغه په شریعت کې خو د دغه اوس څه ممانعت نشته او بل چې کوم د دې د میراث خبره ده چې په هغې کې اوس د دې میراث چې کوم دی نو دې ته به د نارینه چې کوم حق دی هغه میلاویږي که دغه شانې هغه زوړ دغه میلاویږي په دغه باندې د شریعت څه حکمات جی چې کله د هغې جنس تعین وشو او معلومات پوره وشو چې د دې دغه جنس دی او د هغې هغې ته کنورسیشن وشو نو هغې نه وروستو د هغې جنس هغه شرعي احکامات به هغې ته متوجه کېږي اوس د حسن شاه دی لیګلي طور باندې په ریکارډ کې هم د شناختی کارت به هم جوړ شي بله ورځ لیګلي هم د میل دی نو اسلامي نقطه نظر سره هم دې باندې اوس د میل هغه احکامات به جاري کېږي د کور نه بهر عام نارینهو په شانتې وتی شي او نارینهو سره ملاویدي شي څنګه نارینه ژوند تیري هغه شانتې د ژوند تیرولی شي او که چېرې خدای مکړه بیا خپل قرآن کې څوک وفات کېږي نو څنګه که د دې نور دوه وروڼه دي هغې ته څنګه د میراث هغه برخه ملاویږي بطور نارینه نو اکه برخه به حسن شاه ته هم بطور نارینه هغه به اسلام ورکوي صحیح ده ډاکټر آصف شاه صاحب را سره د ټلیفون د لارې موجود دی ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ډېره مهرباني وعلیکم السلام مننه ډاکټر صاحب دا لږ راته دا ووایي چې کوم تاسو ته به کیسونه راځي مختلف دا راته لږ ووایي چې څنګه تاسو ته پته ولګي چې د دې جنډر چې کوم دی نو دا چینج کیدی شي او بل یو خبره بار بار راځي چې په دې کې د کوټس نه د اډر ضرورت وي دغه تاسو ولې ضروري ګڼئ دا موږ داسې ضروري ګڼو چې د شناخت مسله یې که نه جی لکه دا خو په یورپ طرف ته دا ډېر کامن دی دلته طرف ته دومره عام خبره دا نه ده جی خدای چې یو سړی نه ښځه شوه ښځې نه سړي شو نو هغه شناخت خو خامخا عدالت سره یا حکومت سره رجسټر کول غواړي صحیح دی نو تر څو چې د هغې پرمیشن نه وي نو موږ دې مریضانو ته علاج نه سټارټ کوو صحیح دی او جی او دویم ستاسو سوال څه کیسز حوالې سره چې که داسې کیسز راځي نو تاسو څنګه پته ولګي چې دې ته د سرجري ضرورت دی مطلب دغه پروسس په حوالې سره لږ خبر کوو دا داسې چې یو ماشوم پیدا شي مثال هغه جنۍ ښکاري خو چې کله هغه د ځوانۍ خواوشا شي نو د هغه حرکات سکنات شي هغه د سړو په شانتې شي یا ګیره وشي یا څه داسې یو نښه پکې ښکاره شي چې هغه جنۍ نه ښکاري نو هغه مور پار شک کې شي چې ډاکټر لی بوځي چې یاره دا څنګه چې د ګیره کېږي لګیا دا خو زنانه ده نو هغه داسې هغه پیله قدم وي چې دا مور پلار واخلي نو بیا دا کې مختلف لیبارټري ټیسټونه موږ د دې هارمونز چک چې یاره دا زنانه دي که مردانه دي او بل د دې د حلق نه موږ داسې یو وړوکې غوندې ټیشو ټوټه والو لیبارټري ته واستو نو هغې ته کروموسوم سټډي وایي جی نو هغه بیا موږ ته وایي چې آیا دا سړی دی او که دا ښځه ده جی نو هغلته موږ ته پته خو ولګي چې د الله طرف نه دا سړی و که ښځه ده او بیا موږ حالات ته ګورو چې یاره دا جنۍ هې ساتل غواړي که نه سړي ته یې کنورټ کول غواړي د مور پر خواهش څه دی هغه مریض خپله څه محسوسوي چې هغه د سړي په شان محسوسوي که زنانه په شان کوي صحیح د هغې په فاینل فیصله بیا په هغې په بیس باندې کېږي صحیح او ډاکټر صاحب د سرجري دا چې کوم پروسس دی دا څومره وي مطلب چې تاسو ته څومره کیسونه راغلي نو تاسو پای کتلي یو سرجري باندې کېږي دوه درې څلور څومره سرجري هغې تاسو کوئ یاره دې کې بلا ډېر سټپس وي اوس که یو کس لکه د زنانه لوی شوی دی او هغه زنانه پاتې کېدل غواړي نو هغې ته بیا دومره ګرانه نه یې هغه صرف لیزر وغیره وشي دا ویښته وغیره ختم کړو ورته هارمونز ورته سټارټ کړو نو هغې کې اکثر اپریشن وی نه شي خو که هغه وایي چې نه زه سړی کېږم او یا یو سړی چې هغه جسماني سړی ښکاري او هغه زنانه کول غواړي نو بیا دا 2 3 4 5 اپریشن ته مختلف خلکو کې د خواهش په حساب مختلف کېدی شي خو 3 4 پورې خو خامخا دي ټیک ده او ډاکټر صاحب لکه دا مو وایي چې جینډر چې کوم ډسپوریا یو سایکولوژیکل مسله ده د دغه حوالې سره په دې حوالې سره څه وایي چې دغه څه شی دی او د دغه بیا څه حل دی نو دا خو ګوري چې یو مختلف سوال دی لکه یو خو لکه اوسه پورې چې کوم زموږ ډسکشن کېدو هغه داسې و چې یاره لکه جنۍ پیدا شو خو اصل کې الګ دی او یو کس داسې دی چې هغه دی هی لکه خدای پاک هم جنۍ جوړ کړی دی هغه لوی شوی هم د جنۍ په شانتې دی او هغه وایي زه ځان نه مطمئنه نه یم زه دا ګڼم چې زه که سړی وي نو دومره زیات ښه وي نو هغه یو سایکولوژیکل یو ډفرنټ هغه دی نو هغه بیا موږ سایکاټریسټ ته واستو سایکالوجست ته واستو چې هغه موږ سره شپږ سیشن وکړي او یو فیصله راوباسي نو که هغه موږ ته سایکاټریسټ ته وایي چې نه یاره واقعي د ده سړی کول ضروري دي دی ځان مړ کوي یا ځان له تاوان ورکوي نو بیا موږ جنډر طرف ته بوځو خو هغه د الکټیو سرجري کې راځي یا بلکې دا خدای پاک طرف نه نه هغه په چوایس باندې صحیح دی ډاکټر صاحب که آخري تپوس د نه دا کوم لږ راته دا مو وایي چې څومره کیسونه اوسه پورې دغه تاسو هینډل کړي دي چې کوم دغه جنډر مطلب هغې خپل جنس تبدیل کړی دی تاسو در اوسه پورې څومره کیسز راغلي
یره چې ما په ذاتی تور باندې دا 8-10 ودا څخه کتلې ہے چې لکه کم خپل کړی دي جی او کله زه خپل د یونټ او د خپل غي صاحب له کوم په 13-20 سال کې موږ تقریبا دا سه 25-30 مریضان دا څخه کتلې صحیح ډیر مننه ډاکټر آصف شاه صاحب ډاکټر صاحب ګران کوتونکو ډیر په ډیټیل باندې خبره تر وکړه موږ به خپل خبرې اترې نور هم مخکې بوزو موږ سره پروګرام کې د می ټیم دی وړاندې ته د مخلو واپس راځو موږ سره د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو د جنس د تبدیلي په اړه باندې چې کوم خبرې اترې زموږ روانې دي موږ سره مفتي صاحب دی موږ سره ماهر قانون هم موجود دی ډاکټر صاحب هم خبرې اترې وکړې سیف الله صاحب لږ راته تاسو دا ووایئ چې کوم موږ وګورو کیسونه داسې راځي مختلف خو داسې ډېر خلک وي چې هغه ایون عدالت ته راشي داسې مثالونه هم شته چې عدالت ته راشي او هلته کیس هغې جمع هم کړي خو د هغې نه پس یو ځل بیا کیس واپس والي نو په دې کې د دغه وجوهات څه کیدی شي بیا زموږ اورال د معاشرې په دې کې بیا کم کردار جوړېږي دا ډېر امپورټنټ کوېسچن دی تاسو کو دا کتلی وي نو دا چې کوم زموږ ټرانسجنډرز دي اجراګان تاسو ورته وایئ په کې نارمل چې کوم زموږ ده نو هغې چې کوم دا بالاخانې وي او دا کوم ځای کې چې اوسېږي نو تاسو به کتلی وي چې زموږ دا خلک هلته ځي او تنګۍ او لکه وهل ټکول هم پکې وشي زیاتر چې نو هغه خبره چې اکثر ریپورټ کېږي بالکل ریپورټ کېږي پولیس سټیشنز ته لاړ شي او ایف آی آر یې پکې وشي نو زه دا یو خبره کول غواړم چې لکه داسې یو ایشو چې راشي نو لکه کور والا ته چوپ نه دی اوسېدل پکار لکه دا خو یو بیماری ده او د خدای پاک طرف نه یو عمل دی نو چې اسلام کې لکه دومره لکه کلو خبر تاسو قرآن ګوره نو قرآن لکه یو کوډ اف لایف دی په هغې کې هر یو شیز موجود دی او هغه چې تاسو وګورئ نو هغې کې ډېر زیات کلو لکه احکامات خدای پاک طرف نه شوي دي نو دې کې هم زه وایم چې یاره انسان ته او هغه فیملی ممبرز ته چوپ نه دي اوسېدل پکار او هغوی ته پکار دا ده چې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر سره چې دنه سلام مشوره وکړي زه ډېر زیات اپریشیټ کوم دا چې کوم د حسن شاه دا فیملی ده هغوی ما له رالل د هغوی رور ما له رالل د هغوی والدې ما سره خبره وکړه او زه دومره خوشحاله شوم چې یاره یو کورنۍ ده چې هغه خپل لکه پیله خور و اوس هلک شو نو هغه دومره سپورټ که چې د هغه دا دی لکه سرجري مو شوه هغه عدالت ته هم چې دونه رجوع وکړه او دې ته ونه کتل چې یاره سبا چې دونه لکه زما به انهریټنس کې څه مسله راځي وراثت کې یا چې دونه یا به ما ته چې دونه سبا څه کمپلیکیشن جوړېږي او زما په کور کې به یو بل فرد راشي یو هلک به راشي او سبا به ما نه وراثت غواړي نو هغه ډېر زیات لکه زه به اپریشیټ کوم چې دا فیملی لکه ډېر زیات سپورټینګ وه او زه به دا اوس هم دا یو خبره کوم چې لکه جرمني هغه تاسو ته ما خبره وکړه چې جرمني کې جنۍ ده هغه هلک شوی دی او هغه اوسه پورې دا دی په جرمني کې پرته ده صرف دې د لاسه چې د هغې جنډر چینج شوی دی او زمونږ نادره او زمونږ چې کوم نور ادارې دي هغوی وله جنس چې نه تبدیل کوي په ډاکومنټس کې نو هغه هم چې عدالت ته راځي نو زه وایم چې دې نه بهتره دا ده چې یو کس یو اداره چې دنو هغه جوړه شوې ده یو اکټ پاس شوی دی یو لیجسلیشن شوی دی په هغې باندې نو پکار دا ده چې هغه ورته ډاکومنټس پرووایډ کړي او مخکې ټایم چې دونه هغې جنس تبدیل شوي وي او هغه زموږ ملک ته واپس راتلی شوي خپل کور واپس راتلی او دلته داسې کیسونه شته چې عدالت ته راغلي وو هغه بیا د پریشر له وجې نه یا نور څه وجوهاتو له وجې هغه خپل کیس وډرا کړی چې بس زه همداسې ټیک یم ځکه چې هغه دباو یا څه نور څه وجوهات وي بالکل جی پېښور یو کیس و ما سره او هغه کیس کافي وخته پورې وچلېده او عدالت ایون دې کنکلوژن ته راغلی وه چې یاره دې کې لکه څه ممانعت نشته قانون هم چې هغه په دې معنی جوړ شوی دی او لکه رایټ ټو لایف دی هر یو کس چې هغه خپل ژوند په خپله لکه هغه کوي چې لکه زه هلک جوړل غواړم جنۍ جوړل غواړم خدای چې زمونږ قوانین چې هغه اسلام مطابق هغه کو اسلام هم نه منې کوي یو شیزه نو بیا چې بیا دې کې چې دې کې فیملی چې فیملی پکې انوالو شو فیملی دومره پریشرایز کړه هغه جنۍ او اوس هم دغه لکه هلک په شان ژوند تېروي او دې کې ټول نه امپورټنټ زه دا خبره کول غواړم چې هغه جنۍ چې کوم چې هغه هلک شوي وي او د هغه کې علامات وي د هلک او یا چې هغه هلک وي او هغه کې جنۍ علامات وي هغه د معاشرې دپاره هم ډېره خطرناکه ده ځکه چې هغه جنۍ به ځي او سټډي به کوي هغه به دغه د جنکو سره به سټډي کوي او د هغې دې معنی ډېر زیات لکه ما اسلامیک پوینټ اف ویو سره سټډي کړې ده نو هغې کې هغې اټریکشن چې نو مخکې جنۍ ته کېږي د هلک چې وي نو هلک چې هغه اټریکشن چې نو
لکه خو ظاهري خبره ده هغه سیکس کو چینج شوي وي د هغې لکه دننه خو هغه جنۍ وي نو هغه اټریکشن چې نو هغه همغه الګ طرف ته کېږي نو دې کې زمونږ چې نو معاشره په دې باندې ډېر زیاته خرابه کېږي. صحیح ټیک شو مفتی صاحب که موږ وکتل داسې کیسونه هم راتلی شي مطلب چې د هغې عمر د 20 کالو نه زیات وي زموږ په معاشره کې خاص په 17 کالو کې هم ودونه کېږي د هغې نه مخکې هم خلک کوي خو که فرض کړه وروستو پته ولګي چې د دې واده نه پس چې او د دې دا جنس چې کوم دی نو دا جنۍ نه بلکې دا هلک و او دا اپریشن او هغه څه وشي نو بیا په دغه ځای کې د دې د نکاح شو د دې واده شو د هغې بیا څه شرعي حیثیت جوړېږي؟ جی ټول نه اول خو والدین نه پکار دي چې خپل کور کې که چېرې یو ماشوم هغه دغه شانتې صفاتو باندې پیدا شو نو هغې ته پوره توجه ورکړي او هغه ته سپک کتل دا د انسانیت تذلیل دی. اسلام دی خو به اجازت نه ورکوي چې بطور انسان چاته انسان سپک وګوري نو دا هم یو انسان دی خدای پاک پیدا کړی دی او د ده په پیدایش کې غلطي د مور و پلار ده. ما مخکې وضاحت د خبرې وکړو نو غلطي د هغې ده نو هغې به بیا د خپل غلطۍ هغه مداوه به هم کوي او د خپل غلطۍ هغه مخنیوی به هم کوي نو هغې به ټول نه اول خو چې کله خپل بچي واده کوي نو د هغې جنس تعین پکار دی چې دې که نارینه دی نو بیا د هغې واده جنۍ سره پکار دی او که د هغې جنس بلوغت سره اکثر د جنس تعین کېږي چې کله بالغ شي نو اکثر د هغې جنس پته ولګي چې کله جنس پته ولګي نو جنۍ ده نو بیا د هلک سره واده او که هلک دی نو بیا جنۍ سره واده او که چېرې دغه شانتې حالات پېښ شو چې واده هغې به طور هلک یو جنۍ سره کړې وه او واده نه وروستو بیا خبره واضحه شوه وروستو بیا پته ولګېده نو اسلام بیا دې خو به اجازت ورکوي چې دغه نکاح دې فسخ کړي شي دغه نکاح دې مات کړي شي او بیا حق مهر په باره کې علماو مختلف اقوال دي که چېرې هغې خپلو کې ښځه او خاوند هغه تعلق جوړ شوی و نو بیا به دغه جنۍ ته پوره حق مهر ورکولی کېږي کومه جنۍ ده هغې حق مهر د هغه حق ته پوره حق مهر به ورکولی کېږي که چې ښځه او خاوند هغه تعلق دی په منځ کې نو جوړ شوی نو بیا چې کم حق مهر تړلی شوی دی مقرر شوی دی د هغې نیم به هغې جنۍ له ورکولی کېږي. صحیح ده. مفتی صاحب اخیره کې که موږ وګورو زموږ په معاشره کې بهرحال خبر خو موږ د داسې کوو د جنس تبدیلۍ خو ټرانسجنډر چې کوم دي زموږ په معاشره کې هم شته او په هغې باندې خلک چې کوم دي د هغې سره مختلف زیاتیانې کوي وخت په وخت باندې هغې وهي د هغې نه پیسې مختلف دا کوي په دې حوالې سره چې کوم زموږ عام خلک دي که هغو ته تاسو پیغام ورکول غواړئ چې دا خلک چې کوم دي نو د هغې سره په کومه طریقه باندې پیش راتلل پکار دي؟ جی انسان الله جل شانو انسان له عزت ورکړی دی. الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي ولقد کرمنا بني آدم ما انسان له عزت ورکړی دی اور حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د یو انسان د تباهۍ دپاره دغه ګناه کافي ده چې دی بل انسان ته د سپک وګوري نو دا هم الله جل شانو پیدا کړی مخلوق دی دې ته سپک کتل یاد ساتئ خپل ځان تباه کول دي ځکه چې د انسان د زړه نه خیرې وځي نو الله جل شانو هغه قبلونکی دی نو دغه انسانانو ته انسان ښېګړه کولی شي هغې سره کنوینس کولی شي هغې پویولی شي هغې ته یو سمه لاره ښودلی شي د هغې د دغې مسلې نه خلاصېدو چې کومه مخه ده که هغه میډیکل فیلډ دی که هغه سایکولوجیکل هغې مرسته ده مختلف طریقو باندې کومه مرسته ورسره کولی شي هغه مرسته دې ورسره وکړي او که چېرې د ده د ژبې نه یا د ده لاس نه د ده د عمل نه دغه انسان ته نقصان رسي نو دنیا کې هم دغه شانتې خلکو دپاره سزا شته آخرت هم دغه خلکو د حساب کتاب دپاره مقرر دی نو دغه زموږ په معاشره کې د خلکو ته ډېر کمزوري کتل کېږي زه په خپله شکله جمعې مونځ ورکوم ما پسې دغه ټرانسجنډر ولاړي صحیح ده ټیک دی جی ما پسې مونځ کې ولاړي نو زه باقاعده کله کله هغې دپاره هم بعضې مسلې بیانوم چې دا خبرې داسې دا خبرې داسې نو هغې له بطور انسان عزت احترام ورکول ټیک دی سیف الله صاحب اخیره کې مختصر که راته لږ دا ووایي چې څوک جنس تبدیلول غواړي د هغې دپاره کوم طریقه کار دی قانون سازي دی یا قانون دی څومره اسانول پکار دي؟ ګورې جی پاکستان خو ډېر ښکلی ایکټ پاس کړ 2019 کې او ټرانسجنډر پروټیکشن ایکټ 2019 او زه دا ستاسو چینل په وساتت باندې دا میسج ورکول غواړم چې اوس چې یو قانون راغلی دی او د دغه چې د حکومت ته دا پکار ده چې هغه سنټرز جوړ کړي چې کوم واده شوی ده دوی ته به چې هیلث فیسلټیز فری آف کاسټ ورکړی کېږي او چې کوم کسان دا سفر کوي داسې ایشوز نو هغوی ته پکار ده چې لکه تاسو راشئ تاسو چې خپل د جنډر وګورئ چې یاره ستاسو جنډر څه دی آیډنټټي خپله وګورئ او د هغې نه پس چې بیا دا پروسس چې دی دا پروسس اویلیبل دی تاسو دا اویل کې دا لا اویلیبل ده تاسو خپل شناخت چینج کولی شئ د میل نه فیمیل کولی شئ د فیمیل نه میل کولی شئ او په دې کې چې هیڅ شرم خبره نه ده
او صحیح. فیملیز ته پکار چې سپورټ ټیک شو ډیره مننه سیف الله محب کاکا خیل صاحب مفتی عبدالغفار قادری صاحب ډاکټر آصف شاه صاحب ګران کتونکو پروګرام په اخیره کې به د حسن شاه یو دوه خبرې چې هغه وکړي هغه دا وي چې کوم جمعات ته په اول ځل باندې د جمعې مانځل زه لاړم نو هغه زه ډېر زیات خوشحاله وم د خوشحالۍ څه انتها مې نه وه د هغې سره سره هغې وایي چې زما چې کوم سټډیز دي زه به هغه هم جاري ساتم سی ایس ایس چې کوم دی نو هغه به زه ورکول غواړم او د هغې لپاره که دا زه خپله تعلیمي اداره بدلوم هم نو هغه چې کوم زما مخکیني کولیګز نو هغې اوس هم زما ډېر زیات خیال ساتي او د هغې دغه پړایي سلسله چې کوم دی نو هغه به زه هم دغه شان جاري ساتم ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازت غواړو الله پامان